سورہ نمل نورلسم سپارہ آیت نمبر 15 سورت کی مسئلہ ذکر کولا چه غیبدان او په پټو باندې پوهېدونکی هغه یو الله تعالی دی. بل څوک چې دی نه هغه په پټو باندې نه پوهېږي. په هغې باندې یو واقعه د موسی علیه السلام ذکر کړه. دې ځای نه دویم دلیل نقلي هغه ذکر کوي واقعه د سلیمان علیه السلام چې وګوره سلیمان علیه السلام هغه پیغمبر دی چې هغه د مارغانو په خبرو باندې پوهېده او هغه چې نو پیریان د هغه تابع وو، د هغه په حکم باندې و پیریانو کارونه کول. هوا د هغه تابع وه. دومره لوی پیغمبر هغه چې نو په غیبو باندې نه پوهېږي، د هدهد د حال نه خبر نه شو، ملا چرګک د هغه د حال نه خبر نه شو چې یاره دې چېرته تللی دی او څه کوي. واقعه به راشي چې سلیمان علیه السلام دومره لوی پیغمبر او دومره لوی اختیارات چې د هغه سره وو، هغه په غیبو باندې نه پوهېږي. نو بیا د دې دور یو پیر او یو ازبرګ او یو ولي هغه به څنګه په غیبو باندې پوه شي؟ اول حیثیت او مقام د سلیمان علیه السلام ذکر کوي. ته وګوره ولقد آتینا داود و سلیمان علما، یقینا ورکړو موږ داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته علم، پوهه مو ورکړې وه. علم نه مراد یا خو علم د شریعت دی، ځکه داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام دواړه پیغمبران، نو نبوت ورته میلاو شوی، نه احکام طرفه د الله تعالی نه راتلل، د هغې علم ترې مراد دی. یا د علم نه مراد د دې سره سره نور عام څیزونه هم دي. څنګه چې د شریعت علم هغه داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته میلاو شوی، نو داسې د دنیاوي کارونه هغه پوهه هم ورکړې شوې وه. لکه داود علیه السلام هغه بزګرې جوړولې، والنا له الحدید، نرمه کړې وه مونږ د ده دپاره اوسپنه. هغه اوسپنه مې چې نو لاس کې زور ورکړ، هغې نه به تارونه جوړ شو او هغه تارونه به یې په ګوتو باندې تاول را تاول، زغره به یې ترېنه چې نو جوړه کړه. داسې ولره الله تعالی هغه نرمه کړې وه. او الله تعالی وایي مونږ ورته ویلي وقدر فی السرد، دې دغه کې دې کونډو کې دې کې چې دی نو هغه اندازه کوه، نه ډېرې غټې شي نه ډېرې وړې شي، او په ترتیب باندې راشي چې حفاظت د سپی کوي، د مجاهد کوي، په دوران د جنگ کې د تورې هغه ګزار په هغه باندې اثر نه کوي. نو دا پوهه ورته الله تعالی ورکړې وه. وقال الحمد لله الذي، او ویلو دې دواړو حمدونه دی الله هغه ذات لره، فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، چې غوروالې راکړې د مونږ ته په ډېرو د بندیانو خپلو باندې، المؤمنین مؤمنانو باندې. نعمت د الله تعالی د طرف نه ملو شو علم، چې علم ملو شو نو حمد او شکر د الله تعالی ووایه. یا الله ستا شکر دی چې دا دومره لوی احسان او دومره لوی انعام دی په ما باندې وکړو. علم او پوهه ملاوېدل دا د الله په کرم باندې کېږي، دا د الله تعالی په احسان باندې کېږي. خصوصا دینی علم چې چاته الله تعالی نصیب کړي، نو دا د ده څه الله تعالی قبول کړي یا د ده د مشرانو هغه ورته میلو شي، او د هغې د وجې نه بیا د ده نه الله تعالی د دین خدمت اخلي، خلکو ته چې نو د هغې نه فایده رسېږي. شکر هغه سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام دواړو ویسته. شکر کامل شکر څه دی؟ کامل شکر هغه دا دی چې انسان هغه په زړه کې عزم وکړي، کلک عزم، چې زه به تابعداري د الله تعالی کوم، زه به تابعداري د الله تعالی کوم. احسان یې را باندې وکړو چې ویې که زه به ټول کارونه هغه کوم چې د کومو راته الله تعالی حکم کړی، د الله تعالی د نافرمانو نه به ځان ساتم، یعنی د ګناهونو نه به چې دی نو هغه ځان ساتم. دا دې په دې زړه کې کلک عزم وکړي. دویم چې دی نو هغه دا ده
چې عملی طور ښکاره کی دا چې زه تابعدارۍ د الله تعالی کوم، عملی طور کی لکه به طور مثال عملی طور دی مونږ شروع کی، نوافل شروع کی، صدقات ورکول شروع کی، یا نور کم نیک اعمال دی هغه شروع کی، او عملی طور دی د ګناهونو نه ځان ساتي. کم ځای کې د ګناه کار کیږي هغه ځای ته نه ورځي، کم کار د ګناه وي د هغه ګناه نه رسو کیږي، عملی طور هم ښکاره کی. نو دا دویمه یې سره په کامل شکر کې. درېیمه دا ده چې په ژبه باندې هم دی ووایي چې الله شکر د ډېر لوی احسان دی راباندې کړی. کله چې دا درې شرطونه راشي نو دا بیا کامل شکر دی. یو دا چې په زړه کې عزم وکړي، کلک عزم چې زه به تابعداري د الله تعالی کوم او ګناهونو نه به ځان ساتم. دویم دا ده چې عملي طور دی بیا حق شانتي وکړي، تابعداري د الله تعالی کوي او د ګناهونو نه ځان ساتي. او دریم چې دی نه هغه دا ده چې دی په ژبه باندې اقرار هم کوي، په ژبه باندې مني هم چې په ما باندې د الله تعالی احسان دی او په ژبه هم د هغې شکر وباسي. انبیاو ته وګوره کلم چې په دې باندې الله تعالی احسانات شوي دي او د هغې تذکره قرآن مجید کوي نو هغې پسې د دې شکر ذکر کوي. سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام څه وایي؟ الحمدلله الذي، حمدونه دي خاص الله هغه ذات له فضلنا على كثير من عباده چې غوروالې راکړې دي موږ ته په ډېرو د بندیانو باندې. دا ډېرو د بندیان د خپل دور هغه بندیان مراد دي چې کوم دور کې سلیمان علیه السلام او دارنګې چې دی نو داود علیه السلام. نو په هغه دور کې چې کوم خلک نو د هغې نه خو دا دواړه د ټولو خلکو نه بهتر وو. د سلیمان علیه السلام او د داود علیه السلام په دور کې چې کوم خلک وو په هغه ټولو باندې فوقیت او غوروالې خو دې دواړو ته وو. نو څنګه وایي چې علا کثیر په ډېرو خلکو باندې، یعنی مطلب دا دی چې بعضې د دې نه غوره نو داسې خو نه وه. اصل کې علما وایي چې یقیني دا خبره ده چې چونکې دا دواړه پیغمبران نو د دې غوروالې هغه د هغه دور په ټولو خلکو باندې و. عاجزي به کوي، عاجزي سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام د عجز د وجې نه او د عاجزۍ د وجې نه وایي علی کثیر من عباده المؤمنین. داسې نه و چې په ټولو مؤمنانو باندې. ولې؟ چېرته د تکبر بوی رانشي. تکبر ناکاره شی د دې نه به ځان ساتي. دا دی چې نو د هر څه نه بندوي، دا دی چې نو تباه کوي. شیطان تباه شوی د څه د وجې نه تباه شو؟ خو د هغې د وجې نه چې تکبر یې وکړو که نه، لویي یې وکړه که نه، د هغې د وجې نه همیشه دپاره جهنمي شو. ما او تا ته تعلیم راکوي چې وګوره سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام د خپل دور د ټولو خلکو نه هغه بهتر دي او غوره دي. خو داسې نه و چې په ټولو خلکو غوره یو. وایي علی کثیر من عباده المؤمنین، په ډېرو بندیانو باندې موږ له غورهوالې راکړی. دا هغه عاجزي ده چې هغه عاجزي کوي چې پیغمبران دي. نو ما او تا له خو بیا خامخا عاجزي پکار ده، ما او تا له خو بیا خامخا چې د تکبر نه ځان ساتل پکار دي. مونږ باندې د الله تعالی احسان دی. په دې باران کې او په دې خراب موسم کې اوس دلته ناست یو، د الله تعالی کتاب ته ناست یو، درس ته ناست یو، دا د الله احسان دی. په دې باندې مونږ له شکریا د الله تعالی دا کول پکار دی. الحمدلله چې مونږ د دلته کینو، دا توفیق دې راله رانصیب کړو. اوس دا شکریا خو به وباسو، خو په زړه کې ګورې چېرته دا رانشي یاره مونږ ډېر ښه خلک یو. ښه دا نور خو هسې بېکاره دي، دا نور خو هسې فضول دي، هسې چې نو لارو کې ناست دي او کورونو کې پراته دي او چې نو دوی داسې دي او دوی داسې دي. یو خو مونږ یو نه، دا په مونږ د الله احسان و چې دلته یې کینولو. کنې مونږ یې هم هغوی سره ملګري کولی شو، مونږ یې هم داسې کولی شو چې ویستي وو د جومات نه چې ځئ تاسو هم چکر ووهئ، ځئ تاسو هم چې نه هغه اوږده شئ. دې څیزونو کې چې کوم یو نیک عمل هم کوې نو په هغې کې به اظهار د عاجزۍ که بل نه به ځان اوچت نه ګڼې. کیدای شي د هغه څه داسې عمل چې هغه زما او ستا نه زیات الله تعالی ته پسندي دی. یا دا وګوره هغه چې نو کینه ناسته خو عاجزي ده پکې چې یاره ګناهګار یم او ما او تا تکبر وکړو، د هغه عاجزي الله ته پسند ده، زما او ستا د تکبر ودلوی. دې د وجې نه چې نیک عمل کوو د تکبر نه به ځان ساتو. ولقد آتینا، یقینا ورکړو مونږ داود علیه السلام ته او سلیمان علیه السلام ته علما پویا. وقالا او ویلیو دې دوانو الحمدلله، حمدونه دي خاص الله لا
الذي غزات فضلنا غروان راکړه د مونږ تعالی کثیر وډیرو من عباده المؤمنین د بندیانو د مؤمنانو نه